د قرآن نسبت چې د کمی میاشتې سره راغلی دی هغې میاشت ته الله تبارک وتعالی فضیلت ورکړی دی هغه میاشت ته په ټولو میاشتو کې فضیلت والا میاشت ده بیا په کومه شپه کې چې را نازل شوی دی نو الله تبارک وتعالی هغې شپې له هم فضیلت ورکړی دی بیا د قرآن نسبت چې د دغې نه وروستو د کم انسان سره راغلی دی یا د کم کپړې سره یا د کم لرګي سره راغلی دی الله تبارک وتعالی هغې ته هم یو غوروالی او یو فضیلت ورکړی دی لکه قرآن سره نسبت د یوې کپړې راغلی دی نو مسلمانان د هغې انتهایی تعظیم کوي انتهایی خیال ساتي دغه شان که د قرآن نسبت د یو لرګي سره راغلی دی نو هغې لرګي ته مونږ ډېر په اوچت نظر سره ګورو او د هغې ډېر او قدر احترام کوو نو بیا کم انسان چې قرآن په خپله باندې ووایي په ناظره باندې یا په حفظ باندې یا په ترجمه باندې یا په تفسیر باندې نو چې الله تبارک وتعالی یو کپړې ته چې دی نو تعظیم ورکوي یو کپړه چې دی نو هغه برکتې کوي نو کم انسان چې دا قرآن زده کړي نو د دې انسان به کومه مرتبه وي نو قرآن کې څلور حروف دي قاف را الف نون د قاف معنی د قربت الهی کم انسان چې قرآن وایي کم انسان چې په قرآن باندې ځان پویه کوي کم انسان چې قرآن زده کوي نو دی انسان ته به قربت الهی میلاویږي او دی به الله ته نږدې کیږي دویم نمبر را ده د را نه رحمت الهی نو کوم انسان چې قرآن وایي قرآن زده کوي او په قرآن باندې ځان پویه کوي نو په دې انسانانو باندې د الله د طرف نه رحمتونه راوریږي الف معنا الفت الهی نو کوم انسان چې قرآن وایي او قرآن زده کوي قرآن بل ته هایي د قرآن په معنا او په تفسیر او په احکاماتو باندې ځان پویه کوي نو د دې انسان په زړه کې به الله تبارک وتعالی د دین سره محبت پیدا کوي د قرآن سره به د دې انسان محبت پیدا کیږي د دین او د اسلام سره د الله د احکاماتو سره د نبی علیه السلام د طریقو سره به د دې انسان محبت پیدا کیږي نون معنا نور الهی نو کوم یو انسان چې قرآن دا وایي او قرآن زده کوي او په قرآن باندې ځان پویه کوي نو الله تبارک وتعالی دغه انسان ته یو نور ورکي او دا انسان په ټولو انسانانو کې پیژندل کیږي ځکه د دې انسان سره د قرآن نسبت راغلی دی قرآن زده کړی دی نو الله تبارک وتعالی د ده په دې چهره کې یو نور یې دی یو برکت یې پکې یې دی دې انسان ته یو فضیلت ورکړی دی نو عزتمندو چې مونږ او تاسو خپل محبتونه دا د قرآن سره پیدا کوو خپل محبتونه دا د الله رب العزت د احکاماتو سره پیدا کوو خپل محبتونه دا د نبی علیه السلام د طریقو سره پیدا کوو نو دا نسبتونه به مونږ او تاسو له پیدا راکوي او که چېرې زمونږ او ستاسو نسبت د دین علاوه د نورو اشیاو سره راځي نو بیا به مونږ او تاسو ګمراهۍ کې غورځېږو نو خپل نسبتونه د قرآن سره پیدا کوي خپل ماشومان قرآن ته کېنوئ خپلو ماشومانو ته قرآن وښایئ چې د دنیا زندگی هم ښایسته او آخرت زندگی هم ښایسته شي نو د دنیا تعلیمونه او د دنیا ډګریانې چې دی نو خلک حاصلوي د هغې دپاره ډېر محنتونه کوي د دغې نه مونږ انکار نه کوو چې دغه نشته دی خو تا چې کومه توجه دغې له ورکړې ده نو د دغې نه زیاته توجه قرآن له ورکړه ځکه د قرآن کې ستا د دنیا او د آخرت فایده ده نو چې قرآن دې زده کړو نو الله تبارک وتعالی به د دنیا هم ښایسته کړي او آخرت به دې هم ښایسته کړي حدیث مبارک کې راځي القرآن شافع او مشفع قرآن به د قیامت په ورځ باندې د انسان په باره کې سپارش کوي نو سپارشونه خو به ډېر شیزونه کوي عالم به سپارش کوي
طالب علم به سپارش کوي، شهدا به سپارش کوي، روجه به سپارش کوي، خو د قرآن سپارش داسې دی چې دا قبول شوی دی او د کوم انسان په باره کې چې قرآن سپارش وکړو نو د دې انسان بیړی پار شو او دی به جنت ته داخلیږي. نو په دنیا کې د قرآن سره محبت پیدا کو، په دنیا کې د قرآن سره نسبت پیدا کو، په دنیا کې د قرآن سره صحبت پیدا کو، نو قرآن با رب توایی چې یا رب دا انسان ما په دنیا کې د لوبونه او د ډیرو کارونو نه منع کړی او د به ماله ټیم راکو، زه به یې زوتولمه، د شپې به یې زوتولمه، د ورځې به یې زوتولمه، زما سپارش د دې انسان په باره کې قبول کړي. نو چې قرآن د یو انسان په باره کې سپارش وکړي نو دا انسان به الله تبارک و تعالی چرته هم دی انسان له عذاب ورنکي، ځکه د ده سره نسبت غټ دی، د الله کلام دی او د الله کلام چې دله سپارش وکړو بس جنت تی ځای دی. نو چې مونږه د قرآن سره محبت پیدا کوو، په دویمه سپاره کې الله رب العزت فرمایي من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. کله چې دا آیات مبارکه را نازل شو نو ابو دحداح رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي اے د الله رسوله د الله رب العزت زمون قرضې ته څه ضرورت دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ابو دحداح د الله رب العزت ستا قرضې ته ضرورت نشته، خو ته چې الله رب العزت له قرضه ورکې نو د دې قرضې په بدله کې به الله رب العزت تعالی ښکلې بدله درکړي. نو ابو دحداح رضی الله تعالی عنه دوه باغونو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې دا دواړه باغونه ما د الله رب العزت ته په قرضه کې ورکړو، ته په دې باندې گواشه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي ابو دحداح دا یو باغ چې دی نو دا د الله رب العزت په لاره کې خرچه کا، او دا بل باغ چې دی دا ځان ته پرېږده چې ستا د بچو دپاره د معاش ذریعه وګرځي، ستا بچي به بیا څه خوري؟ نو چې دا یو باغ ستا دپاره د معاش ذریعه وګرځي. نو ابو دحداح رضی الله تعالی عنه هغه باغ چې کوم عمده باغ کوم ښکلی باغ و هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام له ورکو په صدقه کې، او دغه باغ چې دی نو دا په 600 کجورو باندې مشتمل او د دې کجورې ډېرې اعلی کجورې وي. نو هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام لا په قرض کې ورکو او بیا چې دی نو لاړو په باغ کې د دې ابو دحداح رضی الله تعالی عنه بچي و، د بار نه ورته آواز کوي چې د باغ ناراضی دم د باغ ته قدم نه اخلي، وجه دا ده چې دا ما الله رب العزت ته په قرضه کې ورکړی دی. نو خپل بچی د هغې باغ نه په دې قسمه حالاتو باندې راوویستل او د هغوی په لاسو کې چې کومې کجورې وي نو هغه یې واغستې او باغ ته یې واپس وویشتې او هغې بل باغ ته چې دی نو بیا لاړو او هغې کې ځان له د رهایش دپاره ترتیب جوړ کو. نو عزتمند صحابه کرامو د قرآن د یو آیات دپاره خپل مالونه قربان کړي دي. عزتمندو صحابه کرامو د خپل دین دپاره خپل جانونه قربان کړي دي، خپل بیبیانې قرباني کړي دي او دا دین ما او تا ته ډېر په سخته باندې را رسولی دی او ما او تا ته په مفتو کې میلاو شوی دی، زما او ستا سره قدر نشته. نو دا قرآن د یو آیات دپاره ابو دحداح رضی الله تعالی عنه روح باغ چې دی نو دا په صدقه کې ورکوي. نو د قرآن سره خپل محبتونه، د قرآن سره خپل نسبتونه، بل حدیث مبارک کې راځي المرء مع من احب، سړی به های چا سره وي چا سره چې د هغه محبت وي.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې حاضر شوم، سکسان رالو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې د الله رسوله ستا د هغه کس په باره کې څه خیال دی چې هغه محبت د یو نیک انسان سره وي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي المرء مع من احب، سړی به هغه چا سره وي چا سره چې د هغه محبت وي. نو بس محبت د قرآن سره د الله سره محبت چې دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو سره پیدا کا، د قیامت په ورځ باندې با دغه پیغمبرانو دغه د الله د کتابونه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقې دا چې دی نو دا به تعالی پیدا درکړي او د دې نسبت د وجه نه به الله تبارک و تعالی د جنت کې اعلی مقام درکړي. شاعر فرمائی صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. خپل صحبت دا د نیکانو سره پیدا کا، نستانه به نیک سړی جوړ شي، او کو خپل محبت او صحبت ته د بدانو سره پیدا کړي نستانه باغه جوړیږي. نو چې محبت ته د قرآن سره پیدا شو، محبت ته د عالم سره پیدا شو، محبت ته د دین او د اسلام سره پیدا شو، محبت ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو د سنت سره پیدا شو، نو دا محبت په دل پیدا درکې او دا محبت په د جهنم د اور نه بچ کړي، دا محبت په د قبر د عذاباتو نه بچ کړي، دا محبت په د میدان محشر د غي سخت ورځ نه بچ کړي. نو داسې محبتونه چې د انسان له پیدا ورکړي، نو خپل محبتونه دا چې دینو د داسې نیکانو خلقو سره د داسې نیکانو خلقو سره پیدا کول پکار دي. د جماعت سره خپل جوړ ساتل پکار دي، د مدرسې سره خپل جوړ ساتل پکار دي، د مراکز سره خپل جوړ ساتل پکار دي، د تبلیغ سره خپل جوړ ساتل پکار دي. نو چې کله انسان کې دا خبرې راشي نو بیا داسې انسان ته الله رب العزت یو مقام ورکوي. نو د دغه محبت په وجه باندې چې دنیا کې محبت د صحیح شیزونو سره پیدا کړی دی، الله تبارک و تعالی ول جنت کې بیا سلور نهرونه ورکوي. یو نهر به د صفا اوبو وي، یو نهر به د پویو وي، یو نهر به د شراب وي، یو نهر به د غبین د مچو وي د شاتو. دا سلور نهرونه به د هر جنتی د پاره وي. خدا به درته الهغه نه میلاویږي چې دنیا کې زندگی خپل تیر کی، دنیا کې دا هغه شیزونو سره محبت پیدا کی چې پاغي باندې الله تبارک و تعالی ستانه رضا کیږي او ستانه خوشاليږي. نو دغه ټول مقامات الله تبارک و تعالی د دې انسان د پاره تیار کړی دي، خو شرط پکې دا دی چې دا انسان خپل ځان پیژني. قرآن مجید کې الله تبارک و تعالی فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړی مگر د خپل معرفت او د خپل عبادت لپاره مې پیدا کړی دي. نو انسان چې کله د خپل مقصد پیژندو او په خپل مقصد باندې کوشش شروع کو دای په عمل کې راوستو، نو دی انسان ته الله تبارک و تعالی بیا دغه مرتبه ورکړي. نو عزتمند چې مونږ او تاسو د خپل صحبتونه خپل محبتونه د داسې خلقو سره پیدا کو چې مونږ او تاسو ته پکې پیدا وي. دا شانته ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی. نو کله چې د سلورمې سپاری اولنې آیات را نازل شو، ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ته په خپل مال کې د ټولو نزيات محبوب دا باغو او دا د مسجد نبوي خواته و، او په دې کې یو کوی او دغه وبډيره زیاتې خوږی وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام بکله کله تو داغې نه به وبس کړي. نو کله چې دا آیات مبارکه را نازل شو
نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای ما دا باغ چې دینو تاسو ته په صدقه کې درکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ابو طلحه کدا باغ ز په خپل رشتہ دارانو باندې تقسیم کمن استاغو بس اعتراض نه وی. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ما تاسو ته صدقه کو واستاسو خوخه د تاسو رشتہ دارانو لور کوي او کو تاسو بل چاله ور کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه باغ په خپل رشتہ دارانو باندې تقسیم کو. دغه شانته زید بن حارث رضی الله تعالی عنہ د خپل مال کې د ټولو نه زیات خوښ شه هغه اسو. نو هغه اسی راوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې زما د ټولو نه زیات محبت ته دي او د ټولو نه زیات په خپل مال کې ما ته دا اس وخته او دا زته د صدقه کې در کومه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغه ناغه اس واغستو او هغه اس داغه زوی حضرت اسامه رضی الله تعالی عنہ ته په صدقه کې ورکو. نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنہ په دې باندې لغمگین غونډه کې شو هپه شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ستا صدقه قبول شوی ده. ستا خپل اراده چې دین هغه دی خودلې ده او ستا صدقه قبول شوی ده. صدقه د لم کوړه درله او ثواب درته هم الله تبارک وتعالى درکو. دغه شانتی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د یو ویند سره محبتو. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه وینځ چې دین هغه د الله رب العزت په لار کې د الله رب العزت د رضا د پاره چې دین آزاد کړه. نو عزتمند د صحابه کرامو د دین سره د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه کرامو د الله د احکامات سره د صحابه کرامو د قران سره ډېر محبتونه وو. نو خپل محبتونه د قران سره پیدا کوم چې هغه د یو آیات لپاره خپل باغونه خپل جیدادونه خرچ کړی دي. نو موږ به د قران د لپاره صرف دوره نشو کولای چې خپل ژوندۍ دا چې دین قران لور کو دا خپل ژوندۍ د قران د لپاره استعمال کو. یو انسان چې دین مال نشي ورکولای نو خپل جان خو ورکولای شي. په خپل باندې دراشي او قران ته دکینی که په خپل باندې نشي کېناسته خپل ماشومان دی راولي او قران ته دکینی دغه برکات په دې انسان ته نصیب شي. اولی به قران چې دینه د قیامت په ورځ باندې سفارش نه کوي چې یو انسان د قران 6666 آیاتونه دا په خپل سینه کې محفوظ کی دا په خپل لکه محفوظ کی نو د داسې انسان د پاره بیا قران چې دینه سفارش کوي. نو چې مونږ او تاسو د قران سره محبت پیدا کوم او د قران د پاره چې دین خپل ژوندۍ دا استعمال کو نو دا به زمونږ او تاسو د پاره د کامیابی ذریعہ وي. دا به زمونږ او تاسو د پاره د نجات ذریعہ وي. دا به زمونږ او تاسو د پاره د خوشحالۍ ذریعہ وي. د قیامت په ورځ باندې به مونږ او تاسو بیا خپه نه یو. اگر چې د قیامت ورځ ډیره زیاته سخت ده او انسان به هر یو انسان به د نفسي نفسي چغې وباسي. خو کله چې انسان په دنیا کې نسبت د قران سره پیدا کړی دی نو د قیامت هغه سخت ورځ به ورته الله رب العزت اسانه کی. د قیامت په ورځ به دغه انسان ته د عرش د سوري د لاندې سورې میلاو شي چې د قیامت په ورځ باندې سورې نشته دی او ډیره زیاته سخته ګرمي به وي. مونږ خو د دنیا ګرمو ته ځان نشو ټینګولی د دنیا سړزو ته ځان نشو ټینګولی د ګرمۍ د پاره ځان له انتظام کوم د سړځۍ د پاره ځان له انتظام کوم. مونږ خو دې ته د ټینګې نه یو نو د قیامت د هغې سختې ورځې عذاباتو ته به څه ټینګ شو د قیامت هغې ګرمۍ ته به څه ټینګ شو. نو د دغې ګرمۍ نه چې انسان بچ کېږي د دغې عذاباتو نه انسان بچ کېږي نو ځان دې قرآن ته نږدې کړي. نو د قرآن په ښکلولو کې ثواب دی د قرآن پر اغستو کې ثواب دی د قرآن په ویلو کې ثواب دی د قرآن په زده کولو کې ثواب دی د قرآن په معنی باندې پوهه کولو کې ثواب دی د قرآن په تفسیر او په تشریح باندې ځان پوهه کوي یو انسان نو دته دا سراسري ثوابونه میلاویږي.
نو په لږ سات کې د سوره ثوابونه وګټل قرآن دې راواغستو ثواب درته میلاو شو قرآن دې خپل کو ثواب درته میلاو شو قرآن کې دې تلاوت کو ثواب درته میلاو شو د قرآن په ترجمه دې ځان پوهه کو ثواب درته میلاو شو د قرآن په تشریح دې ځان پوهه کو ثواب درته میلاو شو ثوابونه خو ډېر زیات آسان دي خو چې کاش مونږ مسلمانان د دې غفلت ته خوب نه راویښ شو کاش چې مونږ د مسلمانان د غفلت نه راویښ شو د غیرو د طریقو نه چې دی نو ځان بچ کو د انګریز په قوانینو باندې نه ځو د نبی علیه السلام په سنتو پسې د الله په کلام پسې د الله په احکاماتو پسې روان شو نو دا زمونږ او ستاسو دپاره د فایدې خبره ده خو زمونږ او ستاسو محبتونه چې دی نو دا د نورو شیزونو سره دي حالانکې د انسان دپاره دنیا او آخرت دواړه لازمي دي دی به دنیا هم ګټي به قدر ضرورت چې دی په زندگی تیری او د دغه سره سره به د الله عبادت هم کوي نو دا دواړه خبرې چې انسان ته نصیب شوي دنیا کې هم چې دی نو مال ورته میلاو شو ګټه حلال کسب یې وکړو او ځان له د آخرت لپاره هم تیاری وکړو د الله عبادت یې وکړو نو بیا داسې انسان چې دی نو دی په دنیا او په آخرت باندې کامیابي او تقریبا د ټولو مسلمانانو دا سوچ او فکر دی چې مونږ په دنیا باندې هم کامیاب شو مونږ په آخرت باندې هم کامیاب شو نو د دنیا د کامیابی او د آخرت د کامیابی دا دواړه چې دی نو قرآن کې دي دا دواړه د نبی علیه السلام احادیثو کې دي دا دواړه چې دی نو د نبی علیه السلام سنتو کې دي نو مونږ او تاسو به خپل محبتونه د صحابه کرامو سره پیدا کوو مونږ او تاسو به خپل محبتونه د انبیاو سره پیدا کوو مونږ او تاسو به خپل محبتونه د قرآن سره پیدا کوو مونږ او تاسو به خپل محبتونه د الله سره پیدا کوو مونږ او تاسو به د هاي خلقو سره محبت پیدا کوو کوم خلق چې د دین دپاره استعمالیږي د دین دپاره خپل زندګۍ وقف کړي دي نو د داسې خلقو سره به مونږ او تاسو محبتونه پیدا کوو الله رب العزت په دې باندې ما او تاسو له ټولو د عمل کولو توفیق راکړي الله تبارک و تعالی دې زمونږ او تاسو کشران مشران نارینه زنانه ټول په دین باندې راوړي الله رب العزت زمونږ او تاسو د لاس او د جبو د جسم د هر اندام نه د دین کاروالي الله رب العزت مونږ او تاسو ته د ځنکدن په وخت کې د الله رب العزت کلام نصیب کړي د الله رب العزت یاد دې مونږ ته نصیب کړي کریم رب په مونږ باندې رحم وکړي یا رب زمونږ د نبی علیه السلام د سنتو سره محبت پیدا کړي زمونږ د احادیث مبارکو سره محبت پیدا کړي زمونږ د خپل احکاماتو سره محبت پیدا کړي یا رب زمونږ د نیکانو صلحاو سره محبت پیدا کړي او نبی علیه السلام چې سوره د خیر دعاګانې غوښتې دي مونږ غواړو مونږ ته نصیب کړي سوره د شرور او د آفاتو نه امان غوښتې دي مونږ ته امان غواړو مونږ ته نصیب کړي کریم رب په مونږ باندې خپل رحم وکړي سوره بیماران دي شفای کامله اجر مستمره ورته نصیب کړي سوره ضرورتمند دي ضرورتونه د خپل غیب او خزانو نه ادا کړي سوره قرضدار دي قرضې د خپل غیب او خزانو نه ادا کړي او په وخت ځن کړن راته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله